رسول الله سلام خو چې دا تراوی پریخي دي نو په دې نیت پرې خودلې چې په تاسو باندې فرض نشي، اوس خو فرضیت نشته، ختم شوی دی. سوچ کوه رسول الله سلام چې پریخي دي سره پاره چې په تاسو فرض نشي او زما امت ته در باندې فرض شولي نو به وګوره تاسو دا 20 رکعات فرض ډیر تکلیف سره وکي، په مشقت سره به وکي، که فرض در نه پاتې شو انکارم تی وکړو به وګوره کافران شي. رسول الله سلام د دې یری نه پرې خو دي چې الله جل شانه د رمضان المبارک تراوی ډیره خوخي کړي، دومره خوخي کړي چې رسول الله سلام ویری د چې چرته فرض نه کی زما په امت مانی او زما امت کمزور دی او به د اخیری زمانه امت او موت زما استا غمی کړي، زما استا د خاطر پریخي دي. ورنه صحابه باندې که فرض شوی هم وي ناغوی په ډیر صحیح طریقې سره په احسن طریقې سره کما حقه طریقې سره به اغوی دا کړي او کنستا سونه تاسو کوم نو غم محمد رسول الله سلام زمو ستا کړی دی نو پرې خو دی چې فرض نشي نو الله فرض نه کړلی نو سنتیت خو اوس هم خو مضبوط ثابت دی نو موږ یو چې شته او نشته مکه یو ضرورت ورته نشته د مون نه خلمنه کې. رسول الله سلام خو فرمای د ورځې 10 رکعات نفل توکا الله در تاجر در کوي د رمضان المبارک نه غیر د شپې 10 رکعات نفل وکا الله درته اجر درکوي. نو که سړی د شپې نفل کوي نو ته به منکه ورته وي چې دې ته ضرورت نشته، که سړی د ورځې نفل کوي ته به منکه چې دې ته ضرورت نشته. او په رمضان المبارک کې یو سړی نفل کوي تراویح کوي او ته بندې وي چې دې ته ضرورت نشته، دا مضبوط عبادت نه دی، دا په کمزورو حدیثو کې راغلی، دا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او کله پریخي دي. دا خو د عمر رضی الله تعالی عنہ سنت دي، د عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې خو الله جل شانه علامه سیوطی سے په تاریخ الخلفاء کې لیکلي دي چې د 20 نه زیات آیتونه الله جل شانه د عمر رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې نازل کړي. اے عمر رضی الله تعالی عنہ په ځمکه کې فیصله وکړه چې دا خبره ټیک ده نو الله جل شانه با په عرش کې کما یلیق بشانه آیات کریمه به راولېږي چې او د عمر رضی الله تعالی عنہ خبر ټیک ده. علامه سیوطی سے فرمای د 20 نه ډیر واقعیات داسې شوي دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو فیصله کړې ده او الله جل شانه د هغې په باره کې آیات را لېږلې دي. او سوچ کوه چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا تراویح کړي ته وې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي، اول خو در سره منه او خزه به ستا خبره ما تسلیم کړله ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي او دا عمر رضی الله تعالی عنہ 20 رکعات کړي نو راځه را مخامخ شه چې الله جل شانه داغه په خوخه باندې د قرآن آیاتونه نازلې نو آیا د تراویح چې عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي نو دا به الله ته خوښي نه تپوس کوم ولی به خوښي نه. عمر رضی الله تعالی عنہ د بدر قیدیان شکل گیر کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه کرام دې طرف ته وای د بدر د قیدیانو نه پیسې اخلو پیډیت اخلو پری ویدو موږ په وسایل والو زغری والو اسونه والو کړه کافرانو بل جنگ را غیر سره د مکی د مشرکانو د غوی د پاره موږ برابر یو د بل جنگ د پاره پیسې بتی والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خم مشوره ټول صحابه په دې باندې لبیک کو چې ټیک ده خو چون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وا نو اجازت پکې و چې مشوره بل چا بل شان کړي وي. عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې شخصیت دی په ټول عالم کې چې څه وي د الله رسوله داسې وکړه. د بدر د قیادین د مشرکان د کافرانو د سرداران چې موږ نیولي دي دوی موږ ته په مکه مکرمه کې ډیر عذابونه راکړي دي، دوی زموږ صحابه کرام شهیدان کړي دي، دوی د الله او د رسول خلاف پوره رایستي توره بربنډه کړې ده، دا ظالمان دي، دوی د قرآن خلاف راوتی دي که دوی پرې خودل به ځانونه کلکوي به زموږ خلاف راوځي د الله رسوله زما خدا خوښه ده چې سرونه تې ووهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه فیصله قبوله کړه نه فدیت یاخلو فدیت یې واغسته. الله جل شانه آیات کریمه نازل کړه د چا د فیصلې موافق د چا د فیصلې سره برابر وایه د عمر رضی الله تعالی عنہ د فیصلې سره برابر. ما کان لنبی ان یکون معه اسرا یو نبی ته وای دا مناسب نه دي چې د سره قیدین دی او د بدر قیدین او د عملن کی او حتی یسخن فی الارض چې پزمکه کې د دوی ویني توی نه کی د دوی ویني بری توی کړي وي. نو فیصله د چا په حق جوړ شوله د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې.